बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम देव नबी प्रोग्राम सरा ज़ मशाल खान गैर कानूनी अफगान कटवाल छिदी खपल वतन ता वापस रवान दि कम मशहूर दागुई چې کوم خزانه کیمپ او انتظامی د طرفه داغوي کورونه چې کومل ته سلونیم سوا کورونه هغه مات کړل شو آیا هغه خلکو ته اوس څومره فیسیلیټیز دي د صوبایي حکومت طرفه ځکه چې وزیر اعلی صاحب گورنر صاحب هم دوري کوي نو آیا څونه فیسیلیټي ورته ورکړل شوې دي دین علاوه چې کوم خلکو کاروبارونه دلته هوټلې وي یا کورونه یا دکانونه د هغوی سګیلي دي په دې به هم خبرې کوو بل ریپورټ چې کوم راغلی چې 10,000 خلکو پورې به افغانستان ته واپس ځي څه وجوهات دي او آیا چې هغې کې دومره کمې راغلې او څومره خلک اوس افغانستان ته واپس ځي بیا هغه خلک چې کوم د پاکستان نه افغانستان ته ځي نو آیا هغوی خو خپل سامانونه وړي یا د هغوی چې کومې پیسې وغیرې هغه وړي خو د افغانستان نه چې کوم پاکستان خلک واپس پاکستان ته راځي نو هغه یې سره وړي خبرې به کوو پروګرام کې موږ سره سید کبیر علي شاه موجود دی کبیر ویلکم مهرباني مشال کبیر ټول ناول خو به مونږ خبره وکړو چې کوم غیر قانوني افغان چې دي هغه خو روان دي کوم خزانه کیمپ و په هغې کې ډېر زیات کورونه او ډېر فیملیز وو انتظامي د طرف نه هغوی ته ټول کیمپ چې دی کورونه مات کړلی شو اوس څه فیسیلیټیز دي هغه صوبایي حکومت څونه فیسیلیټیټ کوي هغه خلک مونږ خو په دې باندې نه پوهېږو چې په دې پاکستان کې روان څه نمبر 1 خبره خو دا ده اول به سوچ د خپل ملک کوو نو بیا به بل ملک ته وړو حالاتو ته چې وګورو صورتحال ته چې وګورو نو پاکستان کې د خپلو خلکو ځای نشته دی نو پاتې پکې غیر قانوني افغان کډوال شو مونږ وکتل چې 13 ورځ په خزانه یوازې خزانه کیمپ نه دی کې نور کیمپونه هم داسې دي چې هغې کې هم کورونه وران کړلی شوي دي انتظامیې لخوا بیا ویلی کېده دا چې به دې ته دغه تاریخ دی 10 او بیا به دې نه بعد دې ځي خپل ملک افغانستان ته خو حالات پکې داسې راغله چې کوم لنډي کوتل کیمپ و په هغې کې رجسټریشن بند شو ولې چې هلته کې ځای نشته دی دومره کیپیسټي دې سره نشته دی چې دغه کسان ځای کړي یا په بارډر باندې واړئ اوس هغه کسان چې کم کورونه وران شوي دي او هغې تللي دي او تله به لنډي کوتل کیمپ ته نو هغې واپس شوي دي او راغلي دي خو ځکه چې هغې سره دلته کې د کور ځای نشته دی لکه چې کورونه خو الریډي وران شوي دي رهایش دپاره ځای نشته دی بل مشال خلک دا وایي چې کوم افغانیان دي هغې وایي چې مونږ لیږلی کېږو خو د هغې په زړه باندې یو ګیله دا ده چې لکه پکار خو دا ده چې په طریقې کار په سکون باندې مونږ ولیږي بل اړخ نه مونږ باندې چاپې دي خلک راځي پولیس راځي چاپې وهي په زوره مو باسي بل خوا چې لنډې کوتل ته ځو هغې وایي چې تاسو مه راځئ مطلب لکه رجسټریشن بند دی نو اول خو زمونږ حکومت له دا پکار دی چې دوی انتظامیې سره خپل منځ کې یو میټینګ وکړي او کینی لکه یو اړخ ته یو فیصله روباسي یو خوا پولیس چاپې لګي بل خوا انتظامیه ورته وایي چې راځئ موږ سره رجسټریشن ځای نشته دی مطلب کیپیسټي دومره نه ده کورونو خبره کو نو په کورونه زه به وایم چې کور خو شته دی نه مطلب تش ډاګه ده اوس په کار دا دي صوبایي حکومت لا چې کورونه خو دې ورله وران کړي دي خو دوی له داسې مطلب یا خو ځای ورکړه که ځای نه دي له ټینټونه واله ټینټونه ورکول لکه صوبایي وزیر اعلی صاحب خو بورډ وضاحت هم دوره کړې وه چې د غیر قانوني افغانیانو مسلې واورېدې او د دې حل کولو دپاره کار شروع دی نو دا به کله شروع کېږي دا کار آیا چې کله دی افغانستان ته لاړ شي هغې نه بعد به شروع چې مات کړلی شو یا کیمپ چې کوم حمزه بابا کیمپ ته خو سیټه څه فیسیلیټیشن شته خوراک اوبه شوې یا نور داسې بیسک څیزونه موږ چې ایون واشروم هلته دې دپاره څه فیسیلیټي شته یا دې طرف نه پرووایډ کېږي خوراک مشال تاسو چې کله لاړ شئ که نه د حمزه بابا مزار چې کوم کیمپ دی چونکې موږ په خپله باندې ځو راځو تګ راتګ هم کېږي نو هلته کې د واشرومونو ټولو کې غټه مسله ده صفا اوبه خو پرېږه ده صفا اوبه خو نشته دی ټیک شو هلته چې کوم مطلب زمونږ پښتانه رونه دي د لنډي کوتل خلک چې کوم دي هغې که په خپل اپنے مدد آپ څه وکړه خلکو لپاره خو ټیک ده لکه ما پکې داسې خلک هم کتلی چې لکه د ورځې دیګونه پخوي او هغه راوړي او مطلب خلکو باندې تقسیموي لکه دا یو ښه کار دی خو د صوبایي حکومت لخوا که موږ وګورو نو نه د صفا اوبو انتظامات شته دی نه د واشرومونو انتظامات شته دی نه د خوراک لکه داسې به موږ وایو لکه صوبایي حکومت غریب خو نه دی که نه که یو کس ځي خپل ملک ته ځي لکه په داسې طریقې رخصت کا چې سبا په افغانستان کې هغه وایي چې او یاره په پاکستان کې بیا بالخصوص په صوبایي حکومت موږ سره یو نیکي کړې ده یو مطلب انتظامات راته ښه کړي نو په داسې انتظاماتو کې لیږل دا نامناسبه ده چې کبیر اوس به راشي چې کوم کاروباریان خلک دي د چا هلته هوټل دي د چا دلته دکانونه دي یا کورونه دي هغوی دا ګیلې کوي چې لکه مطلب ډېر نقصان کېږي هغوی ته هغې کې لکه یو شیز قیمت 10 لکه دی نو هغه به هغوی ته 15 لکه باندې خرڅول پکار دي ټیک شو
اوس د دغه خلکو چې کومه دا ګیله ده نو آیا مونږ که وګورو خو د حکومت پاکستان د طرف نه دا څومره کالو نه دوی ته دا ویل کېږي چې تاسو د خپل کاروبارونه راغونډ کوئ دلته اوس د چا غلطي ده آیا د افغان کډوالو که د پاکستان دلته مشال یو خبره لکه ګوره موږ په خپل پاکستان باندې تنقید کوو لګیا یو ښه ټیک ټاک کوو که نه اوس څنګه موږ دې نه مخکې خبره وکړه چې انتظامات یې ورته ټیک نه دي کړي ده خو په دغه قضیې کې په دغه سوال کې زه کسروان چې کوم دی نو هغه افغان کاروباري خلک افغان کډوال ګڼم که دلته کې صحیح دا وایي چې زمونږ فرض کو مطلب یو ایس دی مونږ په 1 لک غشته هغه اوس مونږ نه په 1000 خرڅېږي نو دا دی خپل نقصان دی او په خپله کوي لګیا دی ګوره دې ته تاریخونه ورکړلی شوي دا اوسنۍ خبره نه ده تاسو 2014 وګورئ تاسو 2018 وګورئ 22 وګورئ دا 2026 دی دې ته لکه په کلونو تاریخونه ورکړلی شوي چې تاسو برای مهرباني تاسو خپل ملک افغانستان ته لاړ شئ که چیرې دوی په 2014 کې تللی وی نو نن به دغه ذلت په دې باندې نه راتلو که دوی په 2014 کې خپل ملک ته تللی وی خپل ملک یې آباد کړی وی نو دوی به اوس چې کوم مطلب اوس فریاد کوي که نه نو دوی به اوس هلته لکه د خانانو غونته کې زندګي تېروله ځکه چې خپل ملک به آباد کړی خپل ملک ته به تلي دلته که اوس دوی دا وایي چې را ما دلته په 15 لکه باندې دکان کې سامان اچولی دی هغه مانوس په 15 لکه خرڅېږي نو دا دوی خپلې غلطۍ د لاسه کېږي لکه پاکستان خو ګوره زه به دوم چې لکه په زارو په منتونو ورته ستړي شوي چې تاسو خپل ملک ته لاړ شئ اوس که په دې نه بعد پاکستان حکومت که وفاق دی او که صوبه ده که هغه په ډنډر اوچتوي نو په دې کې موږ دا نشو ویلی چې پاکستان غلط کار کوي بلکل ټیک کار کوي ځکه چې تاریخونه یې ورکړلي چې کومه خبره حق کوي د هغې په حق کې موږ به د هغې په حق کې هم خبره کوو ځکه چې هغه هم زموږ وروڼه دي کبیر ډېر خلک یې ګرفتاره کړي دي ډیپورټ کېږي بیا هغه خلکو خبره وکړو چې اوس فار ایگزامپل جنې پاکستاني دا هلک افغان دی ټیک شو نو اوس په دې ټایم کې پاکستان او د افغانستان چې کوم حالات دي نو په دې ټایم کې اوس دا رشتې هم خرابېږي ځکه چې آیا یا هغه خلکو ته څه ریلیف ځکه چې عدالت ته طرف خو تاسو ته پته ده ګوره ماشاءالله های کورټ د طرف نه دغه ویلی شوي دي چې لکه مطلب که د چا واده شوي نو هغې دپاره یو قانون شته بلکل هغې دې لاړ شي عدالت ته دې لاړ شي مطلب خپل درخواست دې جمع کړي نو هغې دپاره قانون دی خو زمونږ خلک د تیار مخته خلک دي نه تیار نه خو زمونږ قانون خو چې خبره کیس حل کوي نو هغې کې د هغې دویم نسل هم نو ګوره ماشاءالله هغې سره خو د عدالت ډاکومنټس خو راشي که نه چې تا سره د عدالت ډاکومنټس راشي تا بیا پولیس نشي ویستی ځکه چې تا عدالت کې ستا کیس چلي لګیا دی نو دوی خو د لاړ خو شي عدالت ته که نه او موږ ډېر خلک داسې کتلي دي موږ ورسره انټرویوانې کړي دي په های کورټ کې راغلي دي خو چې کم کس لکه د کور نه دا خبرې کوي چې په کار ده چې ما سره د حکومت رعایت وکړي او په کار ده ما خو د پاکستاني جینۍ سره یا د افغاني جینۍ سره واده کړی دی او موږ سره د رعایت وکړي نو د کورونو نه او د کمرونو دا خبرې نه کېږي باید ته به ته به خپل درخواست جمع کړې لکه ادارې دي قانون دی هغې ته به ځان پیش کړې نو هله به ستا لاره کېږي که ته د کور نه دا خبرې کړې نو که تا د افغانۍ سره کړې که د پاکستاني سره کړي سره د ښځې به خپل ملک واپس ځې به روان به لکه په دې باندې کار نه کېږي ها ته لاړ شه ته عدالت کې درخواست جمع که تا سره ډاکومنټیشن راشي بیا ته پولیس هم نه تنګوي او پولیس لکه زه به دا وایم چې لکه د عدالت پاکستاني جینۍ ده او افغاني هلک سره واده کړی نو آیا هغه افغان هلک پاکستان کې سټې کولی شي دا ریلیف په دې ورکوي دا تېره ورځ زموږ صحافي دی هغه په های کورټ بیټ دی چونکې هغه سره نو هغه نه داسې ما اورېدلي وو لکه کنفرم پې نه یم خو ما دې نه دغسې اورېدلي وو چې د دې دپاره هم څه قانون چې کوم دی نو های کورټ راویستی دی خو چې څوک لاړ شي ځکه چې دا کیس لا داسې دی که نه لکه موږ دا اورېدلي دي چې لکه د افغانۍ جینۍ سره پاکستاني واده وکړي هغه جینۍ خو هغه پسې راوړي کنورټ شي خو جینۍ پسې هلک کنورټ کېدل دا موږ چېرته نه دي کتلي نو هغې دپاره زما په خیال څه قانون راغلی دی نو که څوک لاړه نو موږ دپاره به هم ښه شي موږ به هم خلکو ته اګرنس ورکړو چې او های کورټ چې کوم دی نو دغه کیس هم پروسس کړو چې کبیر اوس به راشو چې کوم خلک خو افغانستان ته واپس روان دي سامانونه وړي پیسې وړي چې کوم هغوی دلته خپل محنت کړی دی کم خلک چې دا چونکې پاکستان د افغانیانو باسي نو داسې افغان هم د پاکستانیانو یو سلسله شروع ده افغانستان کې خو ډیولپمنټ نشته دی یا هلته نور داسې فیسلیټیز نشته دی نو هغه خلک پاکستان چې راځي هغوی سره وړي ځان سره مشال سوال دې داسې وکړو چې ته زموږ د خولې نه سپینې خبرې ویستل غواړې خبره داسې ده چې څنګه زه به دې کې دا شي ځکه انکلوډ کوم چې لکه دا زموږ سینیر صحافي دی هغه دا خبره یو پروګرام کې کړې ده هغه وایي چې د پاکستان نه کم خلک ځي که نه نو هغوی ځان سره ټرک کې چې کوم دی نو کولر فرنیچر ایون د کور لرګي خښتې ایسي موټر سایکل لکه هر یو شیز چې کوم دی نو افغانستان ته وړي خو د افغانستان نه چې کوم اول ته ډیولپمنټ راشي کوم پیسې وړي کار به وکړي پیسې وړي ترقي به راوړي خپل ملک به آباد کړي
او د هغه ځای نه چې کوم خلک راځي نو هغوی ځان سره ټوپکې تماچې ګرنیټې دا شي نه راوړي. اوس هغه خلک څوک دي او هغه خلک بیا دلته دا وسله څنګه روړي په دې باندې زموږ ادارو له غور پکار دی. لکه چې څنګه راوړي که نه دا خو سوال یا نشان په پاکستان باندې جوړېږي چې د دې ځای نه صحیح مرتي دا زموږ سامان دی که نه. نو سامان ګوره سامان خدا نه. اوس لکه زه درته د خپل ځان کیسه وکړم که زه بهر ګرځم نو زه ځان سره بغیر لیسنسه تماچه هم نشم ګرځولی. ایون که زه د لیسنسداره تماچه ګرځوم او په هغې کې یو کالتوس کم وي نو په هغې باندې به ما پولیس تاڼې ته بوځي چې تا یو کالتوس د دې تماچې نه څه کوم. که اضافي کالتوس را سره وي نو ما ته بوځي ته په اضافي کالتوس باندې څه کوې. نو لکه ګوره قانون دی که نه. خو لکه پکار ده اوس هغه خلک چې راځي پاکستان ته نو هغوی باقاعده ویلی کېږي چې هغوی سره شناختي کارډونه دي د پاکستان. هغوی وایي چې موږ یو پاکستان یې نو روکولی خو یې نه شي. خو په باډر باندې اسلحه راوړل دا غټ سوالیه نشان دی. نو دا نه دي کول پکار. او هغه خلک سوات او دیر او مطلب دې ځایونو ته ځي چې کوم بالکل موږ جنوبي اضلاع وګورو یا دې خوا سایډ او سوات او دیر کې چې تېر ورځې څونه حالت دي آیا دا چې کوم ترهګري زیاتېږي په دې کې د وفاق او صوبایي حکومت دا چیلنج کول لپاره به یو پیج دي؟ مشال هر څه په یو پیج کېږي که نه. زموږ صوبایي حکومت وایي چې لکه مطلب د بند کمرو فیصلې او دا واغه نو لکه بند کمرو ته خو دې هم ځي که نه صوبایي حکومت هم ځي که نه. صوبایي حکومت نه بغیر خو نه کېږي. او لکه اوس موږ په دې کمره کې یا په دې دغه کې ناست یو خو دا ور بند دی که نه. موږ پروګرام کوو لګیا یو که چېرې دا ور کولو وی نو بار نه به شور هم راتلو موږ به ډسټرب کېدو. نو کمرې فیصلې خو همیشه لکه په بند خو پته نشي دوی ولې دا بند کمره نوم ولې ورکړی دی. په دې بند کمره نوم باندې لا موږ دروسه پورې نه یو پوهه. بند کمرو کې فیصلې کېږي او زه به کښېنم که نه دا مطلب دی. تاسو دا ګڼئ چې وزیر اعلی په بند کمرو فیصلو کښېني؟ بالکل هم نه منم. دا زه ورته وایم چې ته په کم تاریخ باندې په کومه کمره کې ناست یو فیصلې دې کولې ناست. وزیر اعلی صاحب خو پرایم منسټر سره کېناستو هر څه ډیسایډ شو بیا بات کې رالو چې یاره خبره همدغه ده مشال. ګوره یو خوا وایي چې زما د وفاق سره نه لګي زما صوبې له دا نه ورکوي زما صوبې له هغه نه ورکوي. تھینک یو سو مچ کبیر د ټایم راکولو. امید لرم چې تاسو به د کبیر خبرې خوښه شوې وي. خپل فیډبیک کمنټ سیکشن کې ضرور شیر کړئ. زموږ چې کوم افغاني رونه دي پاکستاني په کمنټ سیکشن کې خاص کر ډېر زیات اکټیو دي هغوی خپل رای هم موږ سره شیر کوي. او اوس راکوي تر نیکسټ پروګرام پورې ماته او زما ټیم ته اجازه. تلو اله پامان.